افسوس خبره دا ده چې د ډسټریکټ اریپور نه چې دا د کلړاکي د نه مخکې آزاد شوی دی زموږ ماشومان د دلته نه ځي او هلته اګزام ورکوي زموږ د دې د ایم ان اګان ایم پي اګان بلکل خاموشه تماشایان جوړ شوي کله د الیکشن وخت راشي نو ښه په تیزۍ سره راځي زموږ حجرو ته زموږ بیټکونو ته زموږ دیرو ته د هغې موږ ښه عزت خاطر هم وکړو وله ووټ هم ورکړو زموږ چې څه ضروریات و هغه ورته موږ مخکې پیش کړو هغوی وایي انشاءالله ہو جائے گا خو چې کله ممبران جوړ شي نو بیا هغه موږ په سترګو نه وینو تر اوتلې پورې زموږ روډ چې دی زموږ د امازي په کومه اریا چې کوم روډ دی نو هغه بیا چې دی نو د استعمال نه دی د روډ مسله د زموږ د خپل کلي نو موږ له کالیلاړ والا روډ راکړی اوس ځمکه یې راکړې وه لیکن هغه بس یو ټیمه پورې کار پکې وشو اوس بند دی نو د فنډ د وجې بند دی نو زمونږ ایم پی ای ایم این ای چې دی نو په دې باندې چې دی نو لکه زمونږ غور نه کوي زمونږ ایم پی ای ایم این ای هغه ټیم کې موږ څخه راشي او هغه چې دی نو موږ څخه چې دی ایجنټان راشي نو چې کله زمونږ اوټ حاصل شي نو بیا زمونږ په طرف نه راځي او که چارې موږ غازي اریپور ته لاړ شو نو جی بیا موږ یې نه مومو زموږ د الیکشن وشو زموږ چې کوم چیرمنان صاحبان دي کونسلران دي هغوی هېڅ قسم پڼ ورته نه دی میلاو شوی د هغې نه علاوه چې کوم تحصیل دی هغوی ته هم نه دی میلاو شوي تنخواګانې د هغوی د نورو میلاویږي خو زموږ چې کوم بلدیات نمایندګان دي نو هغوی ته هېڅ قسم مراعات نه میلاویږي نه پڼ میلاو شوی دی نو موږ خو وایو چې یاره د دې نه بلکل دا ختم کړی شي نو ډېره ښه به ما خپل ضمیر دا خبره کوي او ما ټول کلي ته دا خبره کړله چې زموږ راتلونکي الیکشن کې موږ پولینګ بند کړو چې بلکل جی زموږ اوټ به نه فول کوو آیا چې زموږ د اوټ چې دی نو څه لږ دغه مقصد نشي دی او نه زموږ د اوټ چې دی نو څه طاقت دی نن کې زمونږ د اوټ څوک خواهشمني نو زمونږ ممبرانو سره به زمونږ یو څو مطالبې که هغه زمونږ ومنلې نو موږ به له اوټ ورکوو که چارې هغه نه مني نو جی زمونږ اوټ چې دی نو هغه به موږ نه ورکوو د ضلع هریپور د غازي تحصیل په ګلورینه سیمه ناړه مازای کې واقع دشوارګزار مګر د قدرتي نظارونه او د زړه راښکونکي منظرونو او ابشارونو کلی چړونه مازای چې په کم و بیش 400 کورنو او په 3200 افرادو مشتمل دی او زنانه مردانه 1500 نه سیوا وټونه لري په دور جدید کې هم د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه محرومه دی یو خواته که دغه کلی د سړک د نشوالي د وجې نه د بنیادي سهولت نه محروم دی نو بل خواته د جنکو د تعلیم هم هیڅ انتظام نشته لارې کوڅې ورانې ویجاړې او د نکاسۍ هیڅ انتظام نشته چې د وجې نه خلک په کډه کولو مجبور شوي او آبایي کلی په کندراتو کې بدلیږي د کلي د مشرانو وینا ده چې د الیکشن په وخت کې خلک راشي هغوی سره وعدې وکړي خو وروسته بیا هیڅ توجه ورنه کړي په کوم سړک چې کار روان و هغه هم د التوا ښکار دی د فنډ هیڅ پته نشته ټیکهدار ورک دی چې څه شو میډیا سره د خبرو په وخت د کلي مشرانو جنرال کونسلر نسیم خان بهرمند خان ګلاب شاه خان قریش خان او نورو مشرانو وینا وه چې د امازي په خاوره د ټولو نه سیوا ووټ د جړونو په سټیشن پول کیږي او زمونږ ووټ هم ښکاره وي خو تیرو حکومتونو او منتخب ارکانو د دې کلي سره شوې وعدې بلکل وفا نه کړې د هغوی وینا ده چې زمونږ مطالبې چې پکې د جنکو سکول باقي پاتې کلي ته بجلي نکاسي او سړک شامل دی که څوک هم د دې مطالبو د پوره کولو باور راکوي زمونږ ووټ په د هغه وي او که څوک دا نشي کولی نو دلته د راتلو زحمت دی نه کوي او هغوی به پولینګ بند ساتي زمونږ په کلي کې د حکومت ته طرف نه هیڅ سہولت نشته دی بجلی راغلی ده او بجلی څه بجلی ده چې د مرغۍ عمره ورځ راشي نو هغه نه او کله نیمګړي زمونږ چې چا فریجونه اغوستي هغې کې سامانونه پراته هغه خراب شي که غوښه یا څه نو هغه خراب شي څوک د تپوس تحقیق نشته دی د دې نه علاوه زمونږ لکه مین مسله چې هغه د روډ ده څه 2 کاله مخکې زمونږ روډ شروع شوی یو 100 ګیره پکې وتلي دي او څه پیسې چې کوم یستې شوي دي هغه خوړلی شوي دي
روډ زمونږ روان پروت دی د ټوپای نه چې مونږ راشو یا سراوړو نو چې 100 روپۍ کرایې هغې موږ نه واخلي نو 100 روډ نه تر کلیه پورې موږ نه خرو والا واخلي. زمونږ مریضان چې دی هغه د کلي نه موږ بیاو چې څو روډ ګاډي ته یې رسو نو هغه اکثر موږ واپس راولو هغه ختم شي. زمونږ الیکشن انشاءالله که چېرته باقي زندگی الیکشن را روان دی نو زمونږ یو پالټۍ سره تعلق نشته. زمونږ به هغه چا سره تعلق وي او ووټ په ورکوو چې زمونږ دا ټولې مسلې حل کړي. زما نوم دی ګلاب شاه او د چړونو باشنده یم. کوټو او تاڼې خارو بوړی دا شاهو علاقه ده دا پورې شاړو کلی دی دا ټول دا زمونږ یو کلی دی. نو دې ځای کې زمونږ زیات کر کې د مریض ډېر پریشانی دلته چې زمونږ مریض ډېر دغه شي نو بیا موږ په کټو تړو بیا کته اډې ته یې رسو. نو اول هم کورونو کې ګرځو چې دې نوجوانان ګورو ولې دا ډېره لار ده نو هغه موږ کوز کو چې سوی کوزو نو بیا د هغه په حق رسېدلی او که چېرې دلته ونشي نو بیا موږ چې دی نو پېښور پنډۍ ته یې رسو نو بیا تر وتلې پورې زمونږ روډ چې دی زمونږ د ماضي په کومه اریا چې کوم روډ دی نو هغه بیا چې دی نو د استعمال نه دی. ښودونکي زمونږ د اوټسو خواهشمني نو زمونږ ممبرانو سره به زمونږ یو څو مطالبي که هغه زمونږ ومنلې نو موږ به له ووټ ورکوو که چېرې هغه نه مني نو چې زمونږ اوټ چې دی نو هغه به موږ نه ورکوو. زمونږ څخه نور څه طاقت نشي زمونږ څخه دغه پرچه ده په دې پرچه باندې چې دی نو هغې چې دی نو ایمینې پې جوړېږي نو موږ به دا نه ورکوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د وطن نیوز بنیر دوا خان جانان ډېره ډېره شکریه. زمونږ دپاره د یو ډېر لرې نه د یو 4 غنټو سفر تقریبا د وکړو او راغلی مونږ خواته او زمونږ دا ستونزې څومره چې دا دي دا به دی د میډیا په ذریعه حکومت ته وړاندې کوي او افسرانو ته به یې وړاندې کوي چې زمونږ د ماضي او په ماضي کې خاص کر زمونږ چړونو او د ټوله ماضي تقریبا چې څومره ستونزې دي هغه هر چا ته معلومې دي. زمونږ موجوده حالات چې کوم روډونه دي کالج دی اسپتال دی اسکولونه دي یاره هغه د نش قابل دي یاره لکه په نش پې وګڼو لږه صرف که زمونږ دلته کوله کچېري څومره شوي دي نو برای نام شوي دي هغوی چې څومره معاهدې زمونږ سره کومې وعدې مونږ سره کړې وي زمونږ ماضي سیک زون ته به واچېږي هغه ټولې درو وعدې وي سره خپل ټي ډي دپاره راشي دلته کوله کې چیرې وشي او په هغې باندې یو کار په هغې کې هم نه دی شوی. نور موجوده زمونږ 2 کاله زمونږ د الیکشن وشو زمونږ چې کوم چیرمنان صاحبان دي کونسلران دي هغوی هېڅ قسم پند ورته نه دی میلاو شوی. نو موږ خپل ایم این اګانو ایم پي اګانو ته دا خواست کوو چې دا زمونږ د پوره ماضي دغه یو آواز دی چې آینده دپاره چې کم سړی راځي او زمونږ د اسکول د اسپتال د روډ او زمونږ چې کوم د موجوده کم کابینټ دی د کونسلرانو ممبرانو چیرمنانو دوی ته پند ورکړی شي نو ټیک ته او زمونږ کارونه وکړی شي چې کوم ما یاد کو دا وکړی شي ټیک ته به یې هغه کدارې پالټۍ موږ به ورله ووټ ورکوو. که چېرې په دې باندې عمل ونه کړی شي نو هغه زحمت نه کوي موږ ورته نه راځي. که هر څوک امازه یو ګلورینه یو ښایسته علاقه ده معتدل موسم او ښایسته آبوهوا لري خو د ترکۍ په لحاظ کڼ کپر او وروسته پاتې علاقه ده خو چړونه امازه په خصوصي طور باندې پسمانده کړی دی. باید چې حکومت د دې ځای بنیادي مسلې حل کړي چې د دې کلي باشندګان خپل ژوند په قرار تیر کړی شي او که دې ځای ته د روډ سهولت ورکړی شي نو د دې ځای آبوهوا د دې ځای نظارې د دې ځای حسین وادی د سیاحت د فروغ لپاره پکار راوستی شي کوم به چې د دې خلکو د ژوند د بدلیدو او د معاشي ترقۍ سبب وګرځي. د خان جانان وطن نیوز بنیر.